وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ ایمان نے پیدا کرے جن اور اے انسان مگر خپل عبادت د پاره. مونږ ټول الله تعالی خپل عبادت له پیدا کړو. زبنګ الله تعالی چې کوم جسم پیدا کړل په کوم طریقې باندې دا د عبادت مطابق دی. کله دې سبنګ د الله عبادت نه کو، مز نه کو، روزه نه نسو او نور ښه اعمال نه کو، دا جسم به زمونږ خرابېږي. زمونږ یو بزرګ دی هغه وایي زمونږ یو ډاکټر و هغه تلو یو ملک ته تلو نو هلته نور ډاکټرانو مو غیر مسلمو نو ډېر لوی میټینګ و. 2 غنټو بعد 3 غنټو بعد 4 غنټو بعد به دا کسان د کرسو نه پاسېدو او کته بره کېدو به چې کله دا مجلس ختم شو نو زمونږ د پاکستاني ډاکټر تپوس کوي دا تاسو چل کولو 3 غنټو بعد بره بشوي کته بشوي اجلاس بم پرې خودو خبره بند کړي وې دا مونږ ورزش کوو وې که 3 غنټو بعد 4 غنټو بعد مونږ دا ورزش ونه کوو زمونږ جسم خرابېږي. ما ورته وی چې مونږ مسلمانانو هم د کشان کار کوو بلکې مونږ باقاعده سر چې د په سجده کې هم لګو. دا زمونږ په اسلام کې دا شی دی. هغه دا خبره ومنله چې واقعي ستاسو اسلام ډېر کامیاب او ډېر زیات انسان خیال ساتي چې انسان کا مز نه کوي کته برکېږي نه دا هغه جسم خراب. الله تعالی زمونږ زړه پیدا کړی دی په دې زړه کې الله تعالی یو نظام خدای دا پوره جسم ته وینه سپلای کوي. نو کله چې کوم زمونږ حصہ ده هغه ته خو وینه رسي بر سر او دماغ زمونږ چوتي نو چې کله انسان سجده لګي سجده نو دا وینه چې کوم ده زړه وینه دا د دماغ وته رسي. زمونږ بزرګ دی پیر ذوالفقار احمد نقشبندي هغه دا خبره کوي وای زنانه دي کله یو میک اپ استعماله کله بل کله س کاو د خپل ځانانو خوبصورتي واړي نو سجدي دي زیاتې لګي. میک اپ باندې خوبصورتي نه راځي د الله تعالی په سجدي باندې راځي چې انسان الله ته سجده لګي. نو الله رب العالمین زموږ چې کوم جسم پیدا کړی دی دا خالصتاً دی له پیدا کړی دی چې موږ د الله عبادت وکړو. او نمبر 2 دا جسم خراب نشته د الله تعالی امانت. ما مخکې خبره کوله چې جسم د الله تعالی عظیم امانت دی. د دې وجه نه انسان ته دا اجازت نشته چې د مرګ نه بعد هغه دا مخکې وصیت کوي زما د مرګ نه بعد زما سترګې چاله ورکړي زما ګردې چاله ورکړي ځکه چې دا انسان الله تعالی سے دی چې سودا کړلا. الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله فرمائے بے شک انسانانو ما تاسو سودا کړی دا تاسو نه مستاسو مالونه غسدي تاسو ځانونه ما تاسو نه غسدي او په دې بدله کې به تاسو له جنت را کوم. عجیب آیات د قرآن شریف سورۃ التوبه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله فرمائے ما یو سودا کړل انسانانو تاسو سره سودا صدا تاسو نمس تاسو مال اغست دے تاسو ځانونه دا ټول څه زمان دي. حالانکه دا هم لار سره الله راغلی ځان الله راغړ دے مال بیا م الله وای چې ما تاسو سودا کړل دا سبد لګي الله ته موږ له سره کوي. نو الله وای بان لهم الجنه جنت به تاسو راکو جنت. نو دا ځان موږ چې الله راغړ دے دا دې د پر راغړ چې موږ د الله عبادت کو او چې دا خرابېږي نه چې دا پیوځي ولاړې دا خرابېږي. دغه رنګې روجې دي روجې مقصد هم دغه دی چې انسان کال کې یو پیرا یو میاشت روجې ونیسي چې دغه جسم صحیح معدې باندې ډېر زیات زور راځي. او زما یو بزرګ اورېدو خبره کوله وي زما 112 کاله عمر دی 112 خط تکړه برابر ځوان لګېدو. نو هغه ډېر تپوسونه شي یو تپوس هغه دا وشو چې صحت راز یې څه دی دومره صحتمند ولې. هغه وی چې زه په هفته کې 2 پیرې سالن روټۍ نه خورم بس لږه روټۍ د قهوه چای سره ودا ولې چې معدې ته آرام ملوي
چې به د څومره په آرامي دومره به چې دی انسان صحتمند. نو دا یو میاشت روژه چې کوم ده که نه یو میاشت روژه د دې دپاره ده چې معدې ته آرام میلاو شي. او بیا تاسو ته دا پته هم ده که نه مستحب هم دي پیر او د جمعرات روزه هم ثابت ده. ګوره هفتې کې 2 روژې دي چې 2 روژې انسان نشي انسان جسم انتهایی صحتمند دي. هغه وی اوسل 12 کاله عمر دی زما او اوس هم بالکل فټ یم لګه. وجه څه ده؟ د معدې خیال ګڼ دی. او معدې خیال کله کېږي چې انسان کله نه کله روژې نیسي. الله نو الله تعالی موږ له چې دا عزتونه راکړي دي د دې مقصد هم دغه ده چې موږ د الله تعالی عبادت وکړو. او زه اکثر خلکو ته خبره کوم د غریب سړي 2 عبادتونه دي که جنت ورله پکاري. یو مونځ دی او یو روژه ده. په دې کې چې کوم سړی هم سستي کوي جنت توقع دې نه ساتي.